قرآن وصدق مدرسة كمان مشكلة ولاية بشكل بالدين لكن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق وندي طالبان أو علم القرآن أطلب بالدين أطلب الإشكالية زي الأمة خدمتو زموږ د جمعې د بزرګ کرامو د قطار راورسېدی راځئ یو ځل یوه د شعار ناره په درګه کړو نو انشاءالله د حافظ مبارک بیان وي نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر رسول الله ناظم صاحب کرسۍ ته رسوه په خپل ځای کښېنوئ په اطمینان تیمه خبره نه شوه واورئ نو خبره چې په غور نه واوري نیمه یې اورېدلې نیمه یې نه اورېدلې نتیجه خوند پر اخیستلی شي زه خوند پر اخیستلی شي او د مجلس برکت هم بیا ختمېږي باید خبره باید په توجه واورئ پنځه شل منټه نیمه ګڼه وي طالبان علما کرام فضلا به هم پر ځای کښېني تاسو په توجه مجلس واورئ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا شاگردان دی طالبان دی علم قرآن دی بلڈنگ نشکا لدی صدا معلوم اسمه چی مدرسہ نوم دا استاد مدرسہ نوم د طالب مدرسہ نوم د کتاب بیا که چې راشي دغه ځکه ده چې بر صغیر دی بر صغیر هغه ځکه ته وایي چې پر دې ځکه باندې نه پاکستان نه بنګلادیش نه هندوستان دا ټول یو په دې خطه کې د 1860 بعد یو مدرسه جوړه شوې ده د هغه مدرسې نوم دی دارالعلوم دیوبند دا علما کرام په دې پوه دي عام خلک به په دې نه پوه په دغه خطه کې په 1860 کې سنه عیسوي کې مدرسې بنیاد ایښودل شوی دی د هغه مدرسې نوم دی دارالعلوم دیوبند لیکن بلډینګ تعمیر د انار تر درخته لاندې یو شاګرد یو استاد یو کتاب